بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصے سبق نمبر 229 سے الدرس الستون شپیتم درس تے تمرین به پکې نن حل کوو. تمرین یعنی مشق. دوه سوالونه راکړي ترجم بالبشتونیه د عربی جملې راکړي وي د دې په پښتو کې ترجمه وکړئ. دویم یې راکړي وي اکتب الارقام. ارقام د رقم جمع ده او اکتب د امر صيغه ده او بالحروف حروف د حرف صيغه ده جمع ده. حروف د حرف جمع ده. نو موږ ته وایي چې تاسو انسې په حروفو کې ولیکئ. انسې راله په دغه کې راکړي دي، په انسو کې لیکلي دي راله او هغه وایي تاسو په حروفو کې تلفظ وکئ. ټیک شو جی. نو اوس یې موږ له راکړي یو سل یولس میل. میلن معنا له میل، یعنی د دې ځای نه چې سړی یو میل ځي، دوه میله ځي، درې میله ځي، دغه شان. نو یو سل یولس میله، یو سل یولس میلن میله. یو سل دیارلس کتابن کتابونه، یو سل دویش قلمن قلمان، یو سل پنځوس طفلن ماشومان، یو سل یوویا رجلن سړی، یو سل پنځه اتیا تلمیذن شاګردان، یو سل درې نوي عاملن مزدوران، یو سل نهه نوي راکبن، یو کم 200 یا یو سل نهه نوي، یو سل نهه نوي سورلی. وایي دا تاسو په دغه کې ولیکئ، په انسو کې ولیکئ. نو اول نمبر موږ له راکړی وایي د عربۍ نه موږ پښتو جوړو. وایي القرآن الکریم، د قرآن کریم 30 جزءا، 30 دیرش جزءا سپارې دي. الشهر میاشت کې 30 یوما دیرش ورځې دي، او یا 29 یو کم دیرش یوما ورځې دي. په میاشت کې یا دیرش ورځې یا یو کم دیرش ورځې. میاشت چې دی دا یا د 30 ورځې وي یا د 29 ورځې وي. ټیک شو. فی الفصل درسګاه کې 75 پنځه او یا طالبان طالب علمان دي. هؤلاء دا ټول 100 عامل، 100 سل عامل مزدوران دي. ټیک شو جی. اوس دویم سوال یې راکړی وي اکتب الارقام بالحروف. د انسو په حروفو کې تلفظ وکړئ. نو مونږ داسې وایو یو سل یولس میلن میله، یو سل یولس میله، یو سل دیارلس کتابونه، یو سل دیارلس کتابونه، یو سل دویش قلمن قلمان. نو دا یو سل یولس، دا یو سل دیارلس، یو سل دویش، یو سل پنځوس، یو سل یوویا، یو سل پنځه اتیا، یو سل درې نوي، یو سل نهه نوي. دا یې راله انسې راکړي. انسې وایي دا انسې تاسو په حروفو کې ولیکئ. ټیک شو جی. نو میلن میل یادئ، کتابن کتابونه یادئ، قلمن قلمان یادئ، طفلن ماشومان، رجلن سړي، تلمیذن شاګردان، عاملن مزدوران، راکبن سورلی. ٹھیک شو. نو مونږ ته اوس وایي مونږ دا اوس 111 په عربۍ کې لیکو. 111 100 سلو ته وایي، 11 11 ته وایي، 11 ته وایي. نو 111 یو سل یولس میلن میل، یو سل یولس میله. 113 100 سلو ته وایي و 13 دیارلس ته وایي. نو 113 یو سل دیارلس کتابن کتابونه. 100 سل و 12 دولس ته وایي، و 12 دولس ته وایي. او قلمن قلمان. 150 سل او 50 پنځوس. نو یو سل 50 طفلن ماشومان. 100 سل و 71 واحد یو ته وایي او 70 او یو ته وایي. نو یو او یا. رجلن سړي، یو سل یو او یا سړي. 100 سل و 85 50 پنځه ته وایي او 80 اتیا ته وایي. نو پنځه اتیا، یو سل پنځه اتیا تلمیذن شاګردان. اوس وایي 193 ثلاثه درې ته وایي او 90 نوي ته وایي. 90 مونږ ورته لس کم سل وایو. 193 یو سل درې نوي عاملا مزدوران. 199 100 سل و 9 او 90
نوي 90 او راکبا سورلی. ټیک شو جی. نو امید ده دا به تاسو په دې باندې پوه شوي یې. موږ له د په انسو کې راله دغه راکړي وو، په انسې راله راکړي وي، موږ ته ووي دا تاسو حروفو ته واړوئ. نو موږ دا بیا حروفو ته راواړولې. نو دا زموږ د نن ورځې درس و او امید ده تاسو په دې پوه شوي یې. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.